قال ابن المديني وهم أصحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. وعن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو د الله رب العزت لوی احسان او لوی مهربانی ده چې زمونږه په دې کلي کې د قرآن کریم او د سنتو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت شروع ده. آفاقنا چاپر اطرافنا محصلین راځي او دلتنا علماء الله مقرر کړی دي د الله دین لپاره د قرآن او د سنت خدمت کوي او د دې قرآن او د سنت حاصلولو لپاره کوم متداول علوم دي دغه علوم خدمت هم کیږي. ابتدانا دا سلسله شروع او ډېر لوی د خوشحالۍ خبره ده چې سږ موقوف علی په دې مدرسه کې وشو او استادانو ښودنه وکړه، طالبانو زده کړه وکړه. الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله. الله دې مزید ترقي مدرسې له استادانو له طالبانو له الله مزید ترقی ورکی. مدرسې یقینا مشکلات دي. زمونږ محترم مفتی صاحب وفرمایلو او د ټولو مدارسو دا مشکلات دي، خو مونږ له الله د صبر استقامت توفیق راکړي. څومره چې زندگی ده مونږ به د الله د دین خدمت وکړو. ځای تنګ ځای کې هم شوی دی او کلاو ځایونو کې هم شوی دی او هغه تنګ ځایونه د تکلیف ځایونه الله هغې له وسعت ورکړی دی، کشادګي الله ورکړې ده. مونږ دعا وکړو چې الله رب العزت ټول مشکلات د مدرسینو د طالبانو د زده کوونکو الله دې ټول مشکلات لرې کړي. کوم خلک چې د الله د دین سره خدمت کوي
مدارس ته ښه نظر باندې ګوري الله د هغوی کورونه او بچي هغوی کې الله ډېر خیر او برکتونه واچوي مدارس اسلامیه دا زمونږه د یو اسلامي ریاست قائم کولو لپاره یو لویه ذریعه ده تاسو ته معلومه ده چې کوم علاقو کې لوی د دین خدمت شوی د زمونږه د ترمذ کې او بخارا کې د ماورا النهر علما هغه د احناف مرکزونو او د روسیې او د دهریانو بربریت راغی او نتیجه دا شو چې هیڅ شی پاتې نه شو الله زمونږه اکابرینو دیوبند باندې کروڑها رحمتون الله راولیږي هغوی کله د سلطان عالمگیر د اورنګزیب رحمت الله علیه حکومت ختم شو او انګریزانو په تسلط واچول نو دوی یو سوچ وکړو د هغه بادشاهي خو د مسلمان په لاس کې وه کافر مونږ باندې چېرته بادشاهي نه دی کړې د مسلمان آواز و اسلم اسلام راړه نو بیا زما د قانون لاندې وخت تېر کا نو بیا ټیک ده او که بل سکی نو دا توره ده او څټ د نه اپل غورځوم داسې طریقه وه اوس هر ځای کې د انګریزانو د فرنګیانو غلامان چې دي هغوی په موږ باندې مسلط کړي نو هغوی اسلم خبره نه ده وی زه ستا قانون لاندې وخت تېروم زه ستا جمهوریت منم زه ستا کمونیزم منم زه ستا فلانکی منم ته ماله چېرته خیر راکړه خیرات راکړه دې حد پورې ذلیل شوي دي نو د اسلامي ریاست قایم کولو دپاره د مدارسو ډېر لوی د اهمیت یې دی که مدارس اسلامیه نه نو هغه حال به شي چې کوم حال سمرقند او بخارا او ماورا النهر کې شوی دی دلته چې حکومت لاړ د ریاست اسلامي د لاسو نه لاړ نو مولا محمد یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه د شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه فکر خورولو لپاره مدارس قایم کړو ازدانه چې موږ نه دغه ریاست چې دی د لاسو نه لاړ نه ذهني ریاست را نه لاړ نشي الحمدلله د هغې هغه سوچ باندې دې حد ته خبر ورسېده چې اسلامي ریاست کوم ذهني ده هغه موږ نه د اغیار نشي اخیستی دی خپل وس کړی دی په هغې حاصل کړی نه دی او عن قریبه ده چې دا اشته ریاست هم د دې طالبانو په لاس کې خدای ورکړي زما یقین انشاءالله دا درشتمه صدی نه ده درشتم کال 2023 چې ده دا د غلبه د اسلام صده به انشاءالله العزیز دا ټول جمهوریان او حرامیان دی به ټول الله تس نس کړي او د دې په غلا کې خو څه نشته نو ټول وایي ډاکو ډاکو چور او چوریو بل ته وایي دا ټول غلي دي ټول چور دي ټول حرامیان دي دغه یو د سړي زوی نه ټول د سپي زامن دي دین بعد د ریاست ختمیږي او د مسلمانانو د نیکانو خلقو لاس کې به الله ریاست راولي دا دینی مدارس د دې دپاره یو اهم کردار دی الله رب العزت څومره خلق د دینی مدارس سره هر ځای کې تعلق ساتي مینه ساتي الله د هغې له ډېر خیر و برکتونه ورکړي زمونږه په فنونو کې دور حدیث نه مخکې موقوف علی زمونږ په اصطلاح کې هغې کې دغه کتابونه ویلي کېږي په هغې کې د مشکات شریف او دا تعلق د دې فن دی د اصول د علم الحدیث روایتا یو علم اصول حدیث وی چې درایت الحدیث او د هغې اصول
خلق ضبط کوي یادوي او بیا د موقوف علی کې مشکات شریف زموږ مدارس کې ویل کېږي د دې مشکات شریف پس منظر داسې دی چې یو عالم تر شوی دی امام بغوی رحمت الله علیه هغه یو کتاب لیکلو په حدیثو کې شرح السنه په نوم باندې خدمت یې کړو خوب کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولید او نبی علیہ السلام ورته دعا وکړو احیاک الله کما احییت سنتی الله دې تا تر او تازه کی تا دې الله تازه کی لکه څنګه چې تا زما احادیث دي خور کړو ضبط دې کړو د کتاب په شکل کې احادیث راټول کړو دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم غوښتل او دا د احادیث او خدمت سره د رب العزت نظارت الوجه په دنیا کې ورکوي او په آخرت کې ورکوي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي نظر الله عمران نو دا جمله فعلیه ده خبریه ده یا دا جمله دعایه ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله دې تر او تازه کی مخ دا غسړي چې زما خبر واورېده او زما خبره بل ته ورسوله او نو حدیث لولی او حدیث زده کوي او داغه نظارت الوجه ناراضي نو معلومیږي دا چې چرته طلب کې نقصان دی نیت کې غلطي ده قانون لازم ملزوم خبره ده زده کړ د حدیث او خورول د حدیث سره نظارت الوجه لازمه ده دارنګه د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت کې راځي یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلو اللهم ارحم خلفای الله زما په خلفاو باندې رحم وکي نبی اسلام نو تبوز شو استا خلفا څوک دي وی هغه خلق زما خلفا دي چې زما حدیث ذکر او زما حدیث دنیا ته رسي دا پیغمبر جانشین کېدل دي نو امام بغوی رحمت الله علیه کتاب لیکلو شرح سنه بیا یو خوب په تور تفسیر هغه ولید چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احیاک الله کما احییت سنتی هغه بیا بډې والی بیا لیکل شروع کړ یو بل کتاب لیکم نو بل کتاب ولیک او هغه کې سلور دیرش احادیث مجموعه او دا غینون کې المصابیح مصابیح جمع د مصباح ده مصباح معنوي دیوه او چې دا دیوه لاس کې وي نو سړی ته لار معلومیږي یعنی هغه ذخیره د حدیثو چې هغه سلور درش حدیثو مجموعه وا هر یو مصباح او دیوه وا هغه ته پیغمبر ته رسیدي شو الله ته رسیدي شو حدیث سره پیغمبر ته رسی حدیث سره الله ته رسی نو نومي کې خو المصابیح او بیا وروسته خطیب صاحب رحمه الله هغه د دې المصابیح خدمت وکړو د دې علماء د کتابونو ډېرې طریقې دي کله کله یو عالم کتاب لیکي هغه انتهایی مغلق وی او مونږه خپل اصطلاح کې ورته متن وو لکه کافیه د ابن حاجب دا متن دی هغه ډیر ګران دی سړی په نه پوي بیا شارحین دا غي شرح لیکي شرح جامع دا غي شرح شو ځکه کافیه باندې پویدل ګرانو د ابن حاجب رحمت الله علیه انتهایی مغلق متن دی نو د دې شرح پکار دا نو بیا د شرح ولیکل شو موږ ورته شرح جامع وو دا چې د ګرانو متونو بیا شارحین شرح لیکي متن کتاب کې هغه ټول دریاب راواخلی په یو کوزه کې داسې بند کی بیا شارح لګي
هغه وضاحت کی کلاوالو کی یو عبارت کې یو عبارت کې ګڼ مطالب را خارج کوي نو دا شروحات دي او کله کله کتاب داسې لیکل کېږي چې مخکې د مصنف کتاب لیکلي په هغه کتاب کې باندې څه اضافات او څه الحاقات پکار وي نو امام بغوی رحمت الله علیه المصابیح لیکلو بیا خطیب صاحب ډیر مده بعد زړه کې بل دا راچولی چې د دې مصابیح باندې مزید اضافه پکار ده دې سره سه الحاقات پکار دي اضافه پکار ده نو 1500 یولس احادیث اضافه وکړو بیا د دې کتاب نوم کې خود مشکات المصابیح مشکات عربی کې معنا تاخچه راځي دا تاخچه دا او پدې کې هغه د امام بغوی هغه دیوی ټول رڼاګان ټول پدې مشکات کې پدې د تاخچه کې راجم شوي نو نوم کې خود مشکات المصابیح او دا قاعده ده تاخچه کې یوازې یو شی نه التنور سزنم اضافات هم پکې وي اشاره دې ته ده چې امام بغوی رحمت الله علیه چې کوم کتاب لیکلو هغه نه ما څه اضافي کړی دي نو نوم کې خود مشکات المصابیح او دا داسې عمده کتاب دی مشکات المصابیح چې هغه کې د زمونږ ټول د سیاستو کې او د غیر سیاستو د حدیثو حواله دل ترازی او دا یو بهترین مجموعه ده او د دې ویلو سره د ټول کتب د حدیث باندې ګرځیدل غواړي دلته بخاری هم پکاريږي مسلم هم پکاريږي ابو داود هم پکاريږي سنن ترمذی هم پکاريږي مستدرک او حاکم هم پکاريږي ابو داود هم پکاريږي دا یو جامع کتاب لیکو او دا د الله شان دی الله یو کتاب لا برکت ورکی دا ډېر کتابونه بلیکلی شي او لوی علما بلیکلی لیکن هغه کتابونه بیا الله مقبول نکی بس الماری کې پاتې شي او بعضی کتابونو لا الله برکتونه ورکړي هغه درس او تدریس کې شامل کی لکه دا ډېر علما دي خخ علما دي هغه نه الله کار نه دا غسته بچرته یا دکان به کړی یا به کارخانه چلوري او یا بچرته سکول کې ماستر به لګیدلی بس هغه لګیای په دې یو کار کې لګیای او چا نه چې الله کار واخلي هغه مدارس کې مستعمل کی نو داسې کتابونو دا سلسله ده نو دا مشکات المصابیح ده د خطیب صاحب او دا د مونږ ورته موقوف علی وو نو دا آخری احادیث درې پاتې شو او دلته لوستل شو آخری حدیث کې یو حدیث دی د لا اذا افسد آل الشام فلا خیر فیکم او شام ډیر برکتی علاقه ده او د ټول انبیاء علیهم السلام مسکن دی لیکن کله چې فساد پاغي کې راځي بیا به خیر نه اوس په شام باندې د ناکاره د شیو حکومت دی نو خیر خو پکې مفقود ده ولا يزال طائفة من امتي منصورين لا يزال طائفة من امتي همیشه به یو ډله زما په امت کې منصورین اصطلاح د علماو کې دیته طائفه منصور ویل کی یو ډله ده او د هغې مدد الله رب العزت کړی لا یضرهم من خذلهم ضرر نه رسوي دوی ته هغه څوک چې هغې رسوایي کوي د دوی که دوی ته دهشتګر وای که دوی ته فسادیان وای که دوی ته چڼې میڼې وای دا زمونږ پروا نه لا یضرهم من خذلهم دوی د الله په نظر کې ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري
که یو سړی وزیر اعظم دی که صدر دی که وزیر اعلی دی که بلا ده خو مخکې نه څه پولیسان وي او وروسته نه څه پولیسان وي استقبال کوي او د دې طلباو د علماو مخې ته او شاته د الله ملائک راځي استقبال کوي او نو د دې خلقو عزت او احترام که د خلقو په نظر کې نه د الله د مقربینو په نسبانې دومره لوی نظر او احترام دی او دا طائفه منصوره به حتی تقوم الساعه قال ابن المديني هم اصحاب الحديث دي طائفه منصوره مصداق څوک دی نو دي طائفه منصوره مصداق امام بخاری رحمت الله علیه علما ذکر کوي علما طائفه منصوره ده او څوک د طائفه منصوره مصداق ذکر کوي د اهل سنت والجماعت هغه خلک چې هغه د قران او د سنت ځل مشعل را ګرځولې لا یضر من خذلهم او صاحب مشکات حواله ورکړه قال ابن المديني هم اصحاب الحديث دا هغه خلک چې هغه تمسک په حدیث باندې کوي استنباط او استخراج د حدیثونو کوي نو دا مذاهب اربعه دي مذاهب اربعه مکه احناف دي شوافی دي حنابلة دي مالکیه دي اصحاب الحدیث دي غیر مقلدین د دې مصداق نه دي دي اصحاب الحدیث نه وای دي په خانه نوم دي اصحاب الظواهر دیتا دا بار دیوال اخکاری او دن سشی دیتا نخکر بیوڑان دشوی اصحاب الزوائر او اوسنه نوم ده غیر مقلدین دوی ځان په زور مصداق لوټ کی دا لا نفی دا یزال نفی دا نفی په نفی باندې داخل شي مفید د پر اثبات دی هغه طائفه منصوره نه خدا دا من زمن رسول صلی الله علیه وسلم الى یوم القیامه تاسو باید دلسمه ساده کې محمد حسین بټالوی اولاد تاسو کوم ځای کې مخکې وای د نبی اسلام زمانه نه سات تابعین کې تب تابعین کې د دې وجود چاته دا خو محمد حسین بټالوی کتاب لیکو الاقتصاد اقتصاد دې په لیکلو چې د فرنګیانو سره جهاد نه دراوي دې سره جهاد مو کوي الاقتصاد د محمد حسین بټالوی کتاب دی او بیا د انګريز کمشنر ته درخواست وکړ چې موږ د پاره یو نوم کې دی ناغه نوم کې خود د اهل حدیث استاذ د نوم اهل حدیث کو د کمشنر ورکړی د انګريز 12مه صدۍ کې او دا لا یزال دا من زمن النبي صلی الله علیه وسلم الى یوم القیامه دا مسکن انقطاع ده او ابن ماجه کې د مرفوع روایت دی طائفه منصوره هم هغه خلق دی یقاتلون فی سبیل الله اغي اٹون والا نه دي اغي یقاتلون فی سبیل الله د الله د دین د بلندۍ د پاره د الله د دین د غلبې د پاره د الله د دین د رفعت د پاره غي لګیاري خپل ویني توي بدن خرابوي مال ختمي کو د الله د دین دنیا کې کامیاب شي کوم نو ممتاز له د کولو دا هغه کوشش او جدوجہد دا د غلبه د دین خورول د دین کې کامیابی نه ده غلبه د دین د پاره کامیابی ده کوشش جدوجہد پدې کې ده هغه طائفه منصوره همیشه د پاره به تر ورځ د قیامت پورې یقاتلون فی سبیل الله چاغي قتال کې د الله په لار کې رواه ترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح بل روایت د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسيان
وما استکرهوا علی الله رب العزت دا امت محمدی نه باندې ډېر احسانات کړي ډېر مهرباني کړي پاغه کیو الله درگذر کړي زما په امت باندې الخطا یو حقوق العباد وی او بل حقوق الله وی حقوق الله کې د دې امت نه په خطا باندې سکار وشي الله مؤاخذه نه کوي حقوق العباد وی کې چې خطا باندې عمل وشي نو کله مؤاخذه کیږي گاډیو جنگول ډریور مؤاخذه کیږي ادمور اړخ لاندې بچی راغنه مؤاخذه کیږي 2 میاشتې روزي نیسي لیکن حقوق الله کې مؤاخذه د دې امت باندې الله نه کړی والنسیان نسیان باندې کله مؤاخذه کیږي او کله مؤاخذه نه کیږي رمضان کې په هیر باندې روزه وخوړه مؤاخذه نشته روزه شوې ده او کله نسیان باندې مؤاخذه کیږي لکه موز کې په هیر باندې خبر وکړه مؤاخذه کیږي دا موز نه ده شوې موز دوباره کول پکاري ځکه د صلات حالت د مذکری ده د یادولو ده دلته هیر نه راځي الته روزه کې حالت د مذکری نه ده الته هیر پر راغلی نو روزه ته نقصان نه راشي وما استکرهوا علی یو سره مجبور شي او د مجبور کړي شي او د کرہ په حالت کې کده د جبنا کلمه کفر خارج شو دا مجبوری ده او زړه مطمئن علی الایمان زړه مطمئن په ایمان باندې الله پاغه باندې مؤاخذه نه کوي بعض مسائل کې لکه جبران طلاق واقع کړه قرآن طلاق واقع کړه نحنا فرض باندې بیا طلاق واقع کیږي ځکه د اختیار د احد البلیتین کې یو اختیارا عملی کړي او بل روایت انه سمع رسول یقول فی قوله تعالی کنتم خیر امه اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امه دا امت محمدیه متممین دي د ډیرو امتونو 70 اویات وای مراتن کثیر گویا کی دا امت مکمل او متمم د ډیرو امتونو ده فضیلت د دې امت او اختتام کې دا حدیث راوړ بس ان اشاره تفاول دی چې چا مشکات شریف کوم ځای کې وی چا خودن وکړو الله بداغه خاتمه الله په خیر باندې وکي انتم خيرها واكرم على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن دا تفاول د پس بل تفاول دی امام ترمذی رحمت الله علیه د حدیث مرتبه ذکر کوي دا حدیث د حسن په مرتبه کې دی اشاره دی ته دا چې د مشکات شریف خدمت چا کړي درس او تدریس ان شاء الله خاتمه الله به حسن وګرځي الله دې زموږ ټول خاتمه الله په حسن وګرځي واخر دعوانا الحمدلله دعا کوي الله رب العزت کوم احادیث خدمت دلته شوی دی سکال شروع شوی دی الله د دې مدرسې نه د احادیثو ډېر خدمتونه دي الله واخلي الله دې خدمت الله ودوله ورکي او چې دې یوازې موقوفونه ولوم نه او درې دې سم پکې کېږي او دې جنا د احادیث خدمت ټول دنیا ته الله ورسوي استادان الله توفیق ورکي طالبان الله توفیق ورکي کوم ملګری د دې مدرسې سره تعاون کوي الله دې هغه په مالونو کې خیر او برکتونه واچي الله رب العزت په دې ملک کې امن او استحکام د خپل د خسته نظام باندې د الله راولي الله موږ د شرونو فسادونو فتنونو الله موږ ساتي الله رب العزت زموږ اکابرو موږ له قران او سنت لاس کې راکړو الله دا غي ټول قبرونو منور کړي څنګه نا جوړي الله دې هغه شفاء کامله عاجله ورکړي بیا اولاد ول الله بچي ورکړي
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين يا رب.